الرحمن الرحیم دا د رفع و تکمیل فی الجرح والتعدیل صفحہ 120 فائدہ عبارت دا دے قد یقدم التعدیل علی الجرح مفسرا اذن لوجوہ عارضۃ تقتضی ذالک کله کله مقدم کیږي تعدیل عدالت په جرح باندې هغه جرح چې مفسر وي دانګې دیو داس وجوه نه چې هغه عارض دي پیش دي او تقاضا کوي دغه کما سیاتی ذکرها مفصلتا زد چې دغه ذکر براشي تفصیل سره په مرصد رابع کې ان شاء الله تعالی ولهذا لم يقبل جرح بعضهم في الامام دق وجنا نه د قبول شوی جرح د بعض علماء په امام ابو حنیفه باندې او دغه په شیخ حماد بن ابي سليمان باندې او صاحبه په صاحبین باندې امام محمد ابو یوسف باندې وغیرہ من اهل کوفه میں سے چاغه د اهل کوفه ته بانم کان من المرجئات چې بدو من دا جرح وکړو چې د مرجئه نه دی لکه نو دا قبول نه ده لکه اگر چې مفسر دا ولم يقبل اور دارنګ قبول کړي شوی نه د جرح د نسائی په ابو حنیفه بارکه چې هغه په امام ابو حنیفه باندې جرح کړ د امام نسائی او هو ممن او د امام نسائی د هغه کسان له له تعنت وتشدد چې هغه پر تعنت سختی دا تشدد دی په جرح الرجال چې هغه په جرح الرجال کې امام نسائی لګه صح پهلو اختیار کړي دي المذکور چې مذکور دی په میزان الاعتدال کې نضعفه و امام ابو حنیفه له ذکر کړي نسائی من قبل حفظه و چې د حافظه کمزوري وا نو چې د امام ابو حنیفه حافظه کمزوري شره کنه نو بیا د اچا حافظه مضبوطه نه ده الان کې امام زاهبی دا نه ذکر کړي لکه زکا چې هغه د ائمه متبوعین نه دی لکه هغه ائمه نه چې دغه اتباع شو دا امام هر چاته نشي ویلې ما تاسو مخ کې ویلو چې امام او فقيه چاته وي احمد بن حنبل نه چاته پوسو کو چې اذا كان الرجل يحفظ 100,000 حديث هل هو يستطيع ويقدر ان يفتي باجتهاده یو سړي ته 1 लाख حدیث یاد دي نو هغه ته طاقت لري چې هغه خپل د اجتهاد په بلبوتی باندې په طاقت باندې بغیر د تقلید نه اجتهاد نه یعنی هغه خپل په اجتهاد فتور کې نو هغه اذا الله نو امام احمد بن حنبل وته وینا ګورالان کې 1 लाख حدیث وته یاد بیا وته وی اصل په اذن بل سوال ته نقوم اذا كان الرجل يحفظ 200,000 حديث چکله یو سړي ته 2 لک حدیث یادي هل هو یستتی و يقدر هغه طاقت لري قدرت لري استعداد لري چې ان یفتی به اجتهادي چې خپل په اجتهاد فتور کې هغه اذن لا تبي نه بیا هم سیند بیا 3 لک حدیث وته یادي هغه نه سلور بیا اخر چې پینځه وي چې یو سړی دی هغه ته 5 لک يحفظ 500,000 حدیث چې 5 لک حدیث وته یاد دي نو هغه طاقت لري په دې خبره باندې چې هغه یفتی به اجتهاده چې هغه خپل د اجتهاد په بلبوتی باندې او بغیر د تقلید نه دي چې ائمه کې دی امام هغه فتوا کې هغه اذن یستتیو وګور 5 लाख حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په بخاره کې وایي چې هغه ته وایي دومره حدیثونه یاد نو خچ وایي ول حدیثونه یاد دی هغه نه دغه دومره اجتهادي مسائل راوخل نو کاغه ته زیات وی بیا شو نو په دې کې الله کمال دی کنه نو لہذا امام نسائی رحمت الله علیه ذکر یا بل وته ویل دي نو لہذا د ابو جرح قابل قبول نه ده ځکه دا اصول دي جرح دي چې ذکر کوي لم يقبل جرح بعضهم في الامام بخنیفه او شیخ حماد ولم يقبل جرح النسائی في بيان وضعف النساء من قبل حفظه نو دا ګره حفظه په دې مان کتا سو وګوره کنه لکه دا بدی کتابونو کې چې اشاره ده ابو الفتاح ابو قدویل دي او دارنګ امام لکنوی رحمت الله علیه په دې معنی لوی باس کړ دې او دې هغه نه علاوه مولا لقایهما او نور علماء عراقی هم په شرح الفقه کې سخاوی هم په شرح الفقه کې سیوطی هم په تدریب الرای کې دغه مطلب دی دفاعي کاروایی کړدا الان کې دا عبارت دي ها اولای سقات الذين قررت من انظارهم یعنی دا د هغه سقات چې مطلب رائے او نظرونه دي چې هغه ډیر اوچتي لکا نو دارنګي چې چا داسې قسم خبرې کړې دي ائمه مبارک ګور بعضی کسانو چې امام ترمذی ته ضعیف فیل دي چا ته مجهول نو امام ترمذی ضعیف ته یا مجهول دي ته بدا باندې دې خبرو ته التفات نه کیږي نه سو په وګړي لکا دې خبر ته هیڅ څوک نه غري ها ورپسې ګورای ورپسې صفحه نمبر 127 ته د میس کې چې د حاشیه د پخپل وګورئ لکه په دې کې ډېر معلومات دي
ستاسو په علم کې به اضافه وشي. ولم يقبل جرح الخطيب البغدادي او دا نه قبول کړی شوی جرح د خطیب بغدادي فيه ابو حنیفه بارک او فی متبعیه دغه تابعداران باقی یعنی ابو یوسف او امام محمد یا نور علما چې کوم دي هغه قبول نه. بعد قول ابن حجر فی الخيرات الحسان پس قول ابن حجر نه چې هغه ذکر کړی په خیرات الحسان کې نقل کون کې د ابن عبد البر نه. ابن عبد البر څوک دی؟ راس علماء الشان د دې شان علماء چې هغه سردار دی سرخیل دی لکه هغه سوی هغه وی الذين راوا نبي حنیفه وثقوا چې هغه روایت کړی دی ابو حنیفه نه او دغه توثیق دی ابو حنیفه کړی او اثنوا علی امام ابو حنیفه من تعریف او ثنا کړدا اکثر دا زیاتی من الذين تكلموا فيه وی هغه کسان چې امام ابو حنیفه نه روایت کوي توثیق کوي تعریف کوي هغه زیاتی دا کسان نه چې امام ابو حنیفه باندې تکلم کړی کلام کړی. والذین تکلموا فیه من اهل الحدیث اور هغه محدثین چې هغه باس کړی په امام ابو حنیفه کلام کړی اکثر هغه زیات ما عاب علیه هغه زیات هغه چې وایب لګ په ابو حنیفه باندې پس خبره الاغراق فی الرای والقیاس یا هغه بالکل یعنی ډوب شو په رای او په قیاس کې یعنی قیاس او رای ډیره چلوله الان کې هغه د رای قیاس ډیر نه چلولې لشدت ضرورت نه ای وقت مره ان ذلك ليس بعائب او په مخکې تشو چې دا عیب نه دی. وقال الامام علي ابن مديني دا شیخ البخاری وی ابو حنیفه روان ثوری ابو حنیفه نے روایت امام سوری کوي ابو حنیفه 80 کې پیدا دی سفیان ثوری 97 میں کې پیدا دی 19 سال بعد و ابن مبارک دا نے روایت کی 118 کې پیدا دی ابن مبارک 181 کې وفات دی. و حماد بن زید و هشام و وقیع و عباد بن عوام و جعفر بن عون و ثقه لا باس به دی غټ ائمه کې بارو دا اغه روایت کړ دی. بلکې زه ته هم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څخه یو ځل دغه راغلی امام ابو حنیفه د درس په مقام مدینه منوره کې نو چې کله هغه درس نه پاسېدو نو چا پیر دوړ طرف نه متخل قطار کې ودرېدو استقبالا نو چې وبدېدو نو څوک مخکې کېدې نشه دومره روبو د امام مالک رحمت الله علیه نو یو ځل د ابو حنیفه راغلی نو دې په دې صف کې ولاړو چې څنګه دې راووتو نو دې سره یو د میلاو شو. امام مالک ته پته ولګېده چې رجل غریب سړی خو ناشنا دی مسافر دی ځکه مخامخ خو څوک نه راځي. نو ته تپوس کا ابو حنیفه تپوس کا من انت ومن اين انت یا اخي بای دې کم ځای نه څوک کم ځای نه هغه من الکوفه د کوفه ما نو یو د امام مالک ته تعریف ابو حنیفه تا ابو حنیفه پیژنې هغه لال الذي امامك شاید چې غستا مخامخ چې دا ته امام ابو حنیفه وی هاوی انت ابو حنیفه دا غ ابو حنیفه الذي طلبت فوق الصحاب چې ما طلب کړ دې لپاسه دی ورېزو نه پاسمان کې لټوله خو دې پزما کرا کړی هغه انا ابو حنیفه اخوک فی الله زستارور ابو حنیفه ما نو اعتزد به دې ترخون کې ول الله سواچ وعانکم مصافحه او سر غړ بړ وکړه وذهب بلا مقره ومسکنه خپل مقر ته مسکن ته رهاجګه ته بوته او اجلس بادب و احترام او په ادب او په احترام سره ابو حنیفه کینو او بیا ورته چې ابو حنیفه زمون سعادت عرب نحن العرب من عرب زمون عادات عادت زمون دادی لا نسل ضيوف حتى يمرون علينا ثلاثه ايام من د میلمانه تاسو نه کو چې سور درې ورځې تیر شي نوي من خلقو کیسے آنا ہوا کیسے آنے چائے گرم ٹھنڈا چلے گا ناغو ته وی چې ګوره زمونږ د عربو د عادت ته چې درې ورځې میلمه تیر شي خوراک سکاکو کې کنه بیا وی تاسو کوته مل الذي جاءك بي يا اخي بھائی جان څنګه راغلی مل الذي اقدمك يا اخي کس چیز نے آپ کو لائے فی هذا الوقت المتاخر آخری وقت میں آخری پیر میں کیسے آنا ہوا څنګه دې راتلو کړه نو درې ورځې پس تاسو کې یار لیکن هغه نن ز جسارت کوم دتا نه زکه چې زما رای کیا سماوی خلق نمی سمیت من الناس یقولو وی خلق نمی دی اوریدی چنه تقدم القیاس على النص چې قیاس او نص چې هغه مقدم کوي په قیاس او رای مقدم کوي په نص معنی امام ابو حنیفه ته وی چې والله کذب و افتراء علینا من ينقل عنا دا کذب دی دروغ دی چې موږ باندې خلق جوړي دا جوټ پلنده ده لکه د دروغ غیړې چې خلق موږ باندې ولي لکه کہ اننا نقدم القياس على النص چې من قياس او رای مخکو په نص باندې وکيفا ممالک دا بسنګ وشي اذا جاء من الله فعلى الراس والعين چې دی الله دی طرف نه راغې بصر چشم قبول
واذا جاء من الرسول فعلى الراس والعين، رسول الله نه خبر راغه اغم بشیر جسم قبول. واذا جاء من الصحابه اخترنا، صحابو نه کوم خبر راغله نو بیا منګه چې دی هغه ورکړ دی پاک ورکړ دا کله دی عاشق ول تر کله دی ابن مسعود کله دی ابن عمر هغه تقاضې متم کول کړ دی. واذا جاء من بعد من التابعين، کله چې کو تابعین نه راغله فهم رجال ونحن رجال، نغم ناری ندی مونږ ناری نو فهم قاسو فقسنا والله ما قسنا الا لشدت ضرورت، منګه قیاس نه کومه شخص ضرورت ته حد بیا کړ دی لکه چې کله مونږ تلار نه میلا. حالانکه امام مالک زیات قیاس کوي، امام شافعی زیات قیاس کوي ابو حنیفه نه، خو لیکن امام ابو حنیفه ته وی د اغراق پر رای وال قیاس نه دا عیب نه دی، دا هو کمال دی. پنجابیان وی کنه کمال ہوندے. نو ابو حنیفه دیکھو روایت کی داخل سوری دا خلق وکانه شعبہ حسن رای فی شعبہ بن حجاج بن ورت الاتقی پیغله کنه د خستر رای ابو حنیفه بارکه او یحیی بن معین وی چې د جرح تعلیل امام دی، د امام ابو حنیفه شاګردم دی او د امام بخاری استاد دی. هغه اصحاب یفرتون فی ابي حنیفه، زمونږ د مرګي د محدثین چې کنه دو تفرید نه کار اخلي په ابو حنیفه بارکه اصحاب بارکه نقیل وقت ویل شي اکان یکذب دروغ قال بالله دروغ نه وی. قد دفعت اکثر ما تعنو به علیه، ما دفاع کردا زیات هغه چې هغه تان کړي په ابو حنیفه باندې په خبره او عجبت ان کثیر من الارادات او ډیر اعتراضات چې کوم دي هغه ما جواب کړي چې وارد دي علی په هغه باندې په مقدمه دي تعلیق الممجد کې چې متعلق ته په موطا امام محمد کې فالق بمطالعته بنظر الانصاف. اے خلکو تاسو په انصاف په نظر سے دغه مطالعه وکړئ، لا ببصر الاعتصاب، نه په یعنی مطلب داده په سترګو دي چا باندې یعنی د غیر منصف ظالمانه نه بلکې انصاف سره وګورئ. اوس دا بل کتاب راوړوي.